راځي او قومي وطن پارټي خوښوي ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا باندې د اعتماد اظهار کوي. دې نه دا پته لګي چې د پښتنو سترګې چې دي هغه د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا اړخ ته دي، هغه د قومي وطن پارټۍ اړخ ته دي. او موږ د دوی په وساطت سره ټولو پښتنو ته دا وایو چې راځئ چې یو ځای شو، راځئ چې راپاسو، راځئ چې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا لاس مضبوط کړو چې هغه نورم خاندان سره د پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره آواز اوچت کړي او د پښتون قام د حقونو ګټلو لپاره خپل جدوجہد مخکې بوځي. ډېره مهرباني. بندو زه په دې موقع باندې د سوات ضلعې چیرمین صاحب شیربادر زاده خان او د هغوی ټولې کابینې نه په دې باندې مبارکي ورکوم چې په دې میاشت کې دا زما دریم پروګرام دی چې زه دلته کې دریم ځل دی چې زه راځم او په هغې کې تېر پروګرام کې دوه تنظیمونه دوه حلقې جوړې شوې وې PK4 او PK6. دې ځله د PK9 چې ده دا هم جوړ شوه او ډېر ښه طریقې سره هغه کوم چې زمونږ تمه او توقع وه چې دلته کې به د ضلعي تنظیم چې دی هغه به دا پارټي به ټوله فعال کوي به نو په هغې باندې دوی پوره روان دي او ډېر ښه طریقې سره کار روان کړی دی. په هغې باندې زه دوی له مبارکي ورکوم. د کلیات خان او د هغوی ټولې کابینې نه چې نوې ذمهوارۍ نن ملو شوې مبارکي م ورکوم. کلیات خان چې مونږ دا وینو چې دوی کې دا صلاحیت شته چې دا حلقه چې ده دا نور هم منظم کولی شي او انشاءالله دا زما ته تمه ده چې نصرالله خان به مو سره پوره خپل مرسته کوي به او یو ځای به دوی زر ته زره دا تنظیمونه چې دي د یونین کونسل په سطحه د ویلیج کونسل په سطحه د کلو په سطحه دا به مکمل کوي به او انشاءالله دا پارټي به دلته کې د PK9 او د مټر په سطحه باندې ښه منظم کېږي به زموږ انشاءالله دوی نه دا تمه ده. زه په دې موقع باندې د یونین کونسل صخره چې کوم نوی تنظیم جوړ شو هغوی هم مبارکي ورکوم او د هغوی هم دا تمه لرم چې هغوی هم د پارټۍ لپاره د پارټۍ پرمختګ لپاره به خپل کردار به ادا کوي. عزتمندو مونږ د تېر تقریبا 20 ورځو نه دا یو سلسله شروع کړې ده. تقریبا 15 ورځې مخکې زه راغلی وم او مونږ سوات کې پروګرام کړی و، د ضلعي میټینګ هم کړی و او په هغې کې بنیادي مقصد دا و چې 4 جولای باندې د PDM جلسه ده په سوات کې په مینګوره کې چې د هغې لپاره تیاری شروع کړو. هغه میټینګ هم ډېر ښه طریقې سره شوی و. په هغې کې ما ملګرو ته کار هم حواله کړی او دا مې دغه و چې دا تنظیمونه مو سره مکمل شي، دا ټول حلقو کې میټینګونه مو شي. پرون هم چې دی زموږ 2 حلقو کې میټینګونه شوي دي د تیاری د هغې لپاره پوره شروع دی. زما د PK9 نه د کلیات خان هم دا تمه ده چې لومړنۍ ذمهواري پرې دا د جلسې دا دغه راځي چې دې لپاره به هم دوی پوره کوشش به کوي به نصرالله خان به هم دغې لپاره کوشش به کوي به او زمونږ به دا کوشش وي چې په ګڼ تعداد کې د PK9 نه مونږ خلک روباسو، PK8 نه خلک روباسو. امجد خان بیم ناست دي چې دا ښه په ګڼ تعداد کې دلته کې روباسو چې مونږ په دې جلسې کې دا ثابته کړو چې قومي وطن پارټي چې ده هغه د پښتنو یو لوی قوت دی او سره دا هم ثابته کړو چې موجوده حکومت نه دا ټول قوم چې دی دا تنګ شوي دي او د دوی دا سلیکټډ حکومت چې دی دا د عوامو مسایل نشي حل کولی، دا چې دی د عوامو توقعات باندې پوره نشي راتلی. دا چې کله نه دا حکومت راغلی دی که تاسو وګورئ نو اول خو کال یو نیم په دې کې تېر شو چې په تېرو حکومتونو باندې به الزامات لګول چې یاره د هغوی د وجې نه حالات موږ ته خراب دي او موږ ځکه دا سلسله ټیکولی نه شو، حکومت صحیح طریقې سره چلولی ځکه نه شو چې موږ ته بحران چې دی هغه د تېرو حکومتونو نه پاتې دی. 3 کاله اوس تېر شو، اوس چې د خپل د کارکردګۍ خبره راغله نو چې دی اوس ورسره هېڅ قسمه کارکردګي نشته. ته وګورو
د دوی د غلطو پالیسو په نتیجه کې اول د چینو بحران راغی، بیا د دوی د غلطو پالیسو په نتیجه کې د اوړو بحران راغی، بیا د دوی د غلطو پالیسو په نتیجه کې د تیلو بحران راغی. اوس که موږ وګورو تاسو به اورېدلي وي چې دا خدشات دي چې د جولای نه د بجلی بحران هم یو ډېر لوی را روان دی. نو دا هم د دې حکومت نااهلي ده او موږ ته خو داسې ښکاري چې دا عمران خان چې دی دا بحران خان دی. دې چې کله نه حکومت کې ناست دی نو قوم له صرف بحرانونه ورکړي دي، نورې سودې دي ورکړي. ګراني داسې حد ته ورسېده چې زما خیال دی چې د په تاریخ کې داسې ګراني نه وه راغلې. مخکې به هم ګراني وه خو یو نرخ په مقرر شو او خلکو به ځان لنډ تنګ کړو، هغې سره به ځان به یې چلو. خو داسې حال موږ چېرته نه لیدلی چې سهار په کم قیمت اوړه واخلم ماښام راته په هغې قیمت باندې بیا اوړه واپس نه میلاوي، چې سهار چیني په کم قیمت باندې واخلم ماښام راته چیني په هغې قیمت باندې نه میلاوي. دوایانې چې دې دومره حد ته ورسېدې چې د مریضان په دې حیران دي چې موږ خپل دا دوایي به څنګه سرته رسوو. به د بجلی قیمتونه کم ځای ته ورسېدل، هر یو شی چې دی هغه ورځ تر ورځه پکې اضافه کېږي. او اوسه پورې خو زه کله به د وزیر اعظم سلیکټډ وزیر اعظم به ووایې چې یاره زه دې طرف توجه ورکوم او کمیټې جوړوم، او کله به یې وایي چې یاره دې باندې میټینګ کوم. اوس خو پکې د وزیرانو چې په اسمبلی کې کوم بیانونه شروع کړل نو په هغې باندې خو دا پته لګي چې د هغوی اړو پروا نشته چې وزیر وفاقي وزیر او د دې صوبې وزیر اعلی پاتې شوی چې هغه په اسمبلی کې دا وایي چې ګراني نشته، وایي دا صرف د اپوزیشن پروپاګنډه ده. او وایي ما ته په زما صوبې کې یو غریب راته وښایه نو وایي زه به استعفا ورکړم، ما ته وایي یو کچه کور وښایه نو وایي زه به استعفا ورکړم. دغې نه پته لګي چې د هغوی بالکل عوامو نه بالکل کټ شوي دي، هغوی ته د عوامو د حالاتو اړو پروا نشته، دغې طرف ته اړو توجه نه ورکول غواړي. داسې حکومت ته به موږ څه تمه وکړو چې دوی به زموږ مسایل باندې بیا نن به تاسو د وزیر اعلی صاحب پرون په اسمبلی کې بیان کتلي. دې نه یو ورځ نیمه مخکې زمونږ وزیر خزانه تیمور جګړه صاحب هم یو بیان ورکړو چې یاره مونږ ته وګوري NFC اوارډ پکار دی. که ستاسو خیال وي دا اوسه پورې دوی خبره نه کوله. کله چې د صوبایي او مرکزي بجټ وشو نو دا قومي وطن پارټي و زمونږ صوبایي کابینې چې کله پریس کانفرنس وکړو هغې کې مونږ دا مطالبه کړې وه چې NFC اوارډ پکار دی او دا زمونږ صوبې سره جاتی کېږي. لګیا دوی اوس پورې په دغې باندې بالکل غلې ناست وو، بالکل دې طرف ته توجه نه ورکوله. دې نه مخکې 15 کاله چې د دوی حکومت و نو دا بهانه به یې کوله چې یاره مرکز کې د بل چا حکومت دی نو زمونږ نه توجه نه راکوي، زمونږ مسایل نه حل کوي. اوس خو مرکز کې هم دوی ناست دي او په صوبې کې هم دوی ناست دي او د هغې باوجود نه NFC اوارډ کېږي، نه چې دا کومې نوې اضلاع موږ سره ادغام شوي دي د قبایلو کوم اضلاع چې دي د هغوی ته هغه شانتې پیسې خپل حق میلاویږي چې کومې وعدې هغوی سره شوې وې. نه زمونږ د ملکن ډیویژن چې کوم سکیمونه په سیپیک کې ساتلی شوي وو، کومې لارې کې کومې خلکو توقع وه چې جوړېږي به، نه هغه په سیپیک کې او په دغه کې راغلي دي چې دې لپاره موږ اواز اوچتول شروع کړو. نو پرون وزیر اعلی صاحب بیان ورکړی چې یاره NFC اوارډ به وشي او د بجلی په مد کې هم چې کومې پیسې دي هغه به موږ ته 3-4 میاشتې پس ته میلاوېدل شروع شي. او دا سیپیک کې چې دی هغې کې به د ملکن ډیویژن لارې به هم راشي. وزیر اعلی صاحب دا په دې خبرو باندې او په دې تقریرونو باندې نه کېږي، داسې اعلانات خو تا ډېر کړي دي، داسې کې خو تا برسواد ظلم جوړه کړې ده، د هغې اعلان دې کړی دی خو د هغې باندې اوسه پورې څه عمل نه دی شوی. مونږ ته کاغذي کاروایي وښایه، مونږ ته وښایه عملي وښایه چې تا دې لپاره څه وکړل، تا دې سیپیک کې زمونږ د صوبې کم سکیم دی واچو،
کم د دې خلکو مسایلو حل کولو لپاره چې په دې کې منصوبه اچولې ده هغه موږ ته وښایه موږ ته وښایه چې دا کم دغه شو چې کومې منصوبې مخکې موږ منظور کړې وې هغه هم د نه لاړې مرکز د نه واپس واخیستلې نو تا نه به موږ ستمه کوو موږ ته خو داسې ښکاري چې ته خو د ریموټ کنټرول باندې چلې لګې د مرکز د طرف نه هغوی به چې کومه فیصله کول غواړي په تا باندې فیصله کولی شي او ته چې دی ته بلکل د هغوی په لاس کې بلکل یو ګوډاګي هم ته جوړ شوی نن د پښتنو ډېر مسایل دي د پښتنو د مسایلو لپاره اواز اوچتولو ضرورت دی دا د صوبایي حکومت ذمهواري ده خو زه له ډېر افسوس سره وایم چې دې صوبایي حکومت چې دی د پښتون قام لپاره اواز اوچت نه کړو دوی د مسایل د حل لپاره اواز نه دي اوچت کړی موږ دا اعلان کوو چې قومي وطن پارټي چې ده هغه به د پښتون قام سره به ودرېږي هغه به د دې خورې د حقوقو لپاره په خپل جدوجہد به کوي به که په دې کې د قربانۍ ورکولو هم ضرورت وي قرباني به ورکوو به چې د وطن حیات محمد خان شیرپور چې څنګه د تل قرباني ورکړې هغه شانتې قرباني به ورکوو خو دې شي نه به رسو کېږو به نه دغه شانتې د بجلی په مد کې یو خو مونږ ارزانه بجلی پیدا کوو او د خپل ضرورت نه زیاته پیدا کوو نو په کار خو دا دی چې دلته کې لوډ شیډینګ نه وي بیا د بجلی قیمتونه هم چې کوم ځای ته ورسېدل هغه په خپل ځای باندې د هغې یو بېل دغ دی د صوبې چې کوم حق جوړېږي چې څه ته نیټ هایډل پروفیټ وایي چې د اوبو نه چې کومه بجلي پیدا کېږي چې د هغې کې زموږ د صوبې کومه منافع ده په تېر 3 کاله کې 140 اربه روپۍ کمې زموږ صوبې ته میلاو شوې نو تاسو پوهېږئ چې یاره مرکز چې ستاسو حکومت دی او چې څه تاسو وایئ هغه به ستاسو بللی کېږي 140 اربه چې زما آئیني او قانوني حق دی د هغې تاسو تپوس نه شئ کولی نو څه پته مو وکړو چې تاسو به نوې منصوبې راوړئ یا د دې خلکو مسایل به حل د لوډ شیډینګ به تاسو تپوس وکړئ تاسو دا خپل هغه آئیني دغه تپوس نه شئ کولی نو نور مونږ تاسو نه څه دغه وکړو بیا وګورو نو صوبایي حکومت خو مونږ ته بلکل اړو داسې ښکاري هم نه چې وجود لري زما خیال دی تېر میاشت نیمې نه د روژې نه مخکې نه څه جوړ اسلام آباد هم څه غوسه موسه مې وشوې ده نو هغې نه پس ته څه دی وزیر اعلی صاحب چې دی هغه چاپې ماپې شروع کړي دي او کله وایي چې بیس بدل کړ په فلاني دفتر یې چاپه وواله او کله په فلاني دفتر یې چاپه وواله زه ورته دا ویل غواړم چې دا د وزیر اعلی کار نه دی د وزیر اعلی کار پالیسي ورکول وي قانون ورکول وي او حکومت چلولو یو داسې نظام جوړول چې د خلکو مسایل حل شي چاپې والو دا صرف دا د نورو خلکو کارونه دي ته راشه ته دا نظام ټیکه ته دا دغه ټیکه چې مونږ ته ښکاره شي چې حکومت چې دی هغه موجود دی او حکومت چې دی هغه خپل کارکردګي کوي لګېد او د عوامو تپوس کوي او د عوامو د حق دغه کوي اوس د تجاوزاتو په اړ کې خلکو سره زیاتیات شروع شوي دي او خاص کر زه دا وایم چې سیاسي انتقام پکې کېږي لګیا دی نو په دې باندې خو څوک دا نشي دغه کولی شي وایي چې یاره د حکومت کارکردګي شته حکومت کارکردګي یلوي چې حکومت خبره نه کوي او عوام وایي چې او بلکل کار ټیک روان دی او دغه د زه دلته کې تاسو نه تپوس کومه ګراني شته لوډ شیډینګ شته مسایل شته غربت شته نو بیا موږ څنګه وایو چې دا حکومت کامیابه دی ویلی شو داسې عزتمندو همدې لپاره ټولو مشرانو عزتمندو مونږ دې لپاره د پی ډي ایم څخه جوړ شو چې د عوامو صحیح ترجماني وشي مونږ غواړو چې په دې ملک کې شفاف انتخابات وشي بغیر مداخلته او د عوامي نمایندګانو ته د حکومت حواله کړی شي چې هغه د دې قوم مسایل حل کړي صحیح طریقې سره همدغه وجه ده چې دا څلورم تاریخ دا جلسه یو اهمیت لري زما به تاسو نه هم دا تمه وي چې نن دلته کې دا کم مینې او د اخلاص تاسو مونږ اظهار وکړو دا کم طریقې سره چې رالی مونږ له هم کم عزت راکړو
چې دغه شانتې به کوشش کوئ او دې نه په ګڼ تعداد کې به په دې جلسې کې به هم شریک کېږئ موږ سره او انشاءالله دا به ثابتوو به د 4 تاریخ نه به یو تحریک شروع کوو به او هغې پورې به په ارام نه کښېنو څو پورې چې دا نااهله حکمرانان چې دی دا موږ د کرسونو راکوز کړي نه وي او عوامي حکومت